ابو رافع چې نو دې ابو رافع با راجم شیو په خپل ځای کې خپل بنگلا کې بیٹک کې الته به غپونه لګول شراب به اسکل خلک په غړول او څه جواره مواره به کول دی بات د نواب دې پورې غپ لگا او نبی عليه الصلاه والسلام وی چې دا سړی وسوق پتن کې دا ابو رافع يهودي دا ابو رافع غټ يهودي او غټ کافر داغه تفصیلی واقعات نه جوړ کیا بیان دی ابو رافع دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف کو او نبی علیه الصلاۃ والسلام واسه به باندې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دنه ستنګ راغله او نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې دا سړی وسوق پتن کې دا ابو رافع يهودي دیو نه په الله دې نه په رسول له اور دین خلاف خبري کی دا غیر خلاف کارونه کیو دا غیر خلاف کارونه جوړي او په مسلمانانو کو چې پروپاګاندا او پچوږي نبی عليه الصلاه والسلام وی چې دا وسوق پتن کې دا ابو رافع یو صحابي دی عبد الله ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عبد الله ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تبورا عبد الله ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یو ډیر بہادر انسان دی او نور صحابه د ځان سره ملګری کړو دی عبد الله ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ او دوی لاړو چې موږ زو ابو رافع هغه خطر کې وژو دا ابو رافع چې ندی ابو رافع با راجم شیو په خپل ځای کې خپل بنگلا کې بیٹک کې الته به غپونه لګول شراب به اسکل خلک په غړول او څه جواره مواره به کول دی بات د نواب دې پورې غپ لگاو او دا تاجران براغلی او کسان براغلی ناس کو دا عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وی چې زوره سي د ورمادي ملګرو دوی چې تاسو له ایثار شه زده د دې قلات ورزما د دې بنگلې ته ورزما او ځسه تلاش کوم کا پکم طرف وردن نه کېدو لالین چې وردن نشم پته نه لګي چې زه شهید کړم نو ما به یوازې شهید کیو تاسو برانه په طرف پاتې شئ او کنه کار مو کو بیا یو ځای دا عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ دا ملګری مې پټ کینو سیټ مې کینو دا چې ما خام دې مو دا خړګی را خور شي تیار نه لګېدلې و خلک وختاره ته په پته باندې لګېدل چې دا څوک دی لکه ما خام خړګی را خور شي دې په دلار چې سوزي نو ګینو چاو دې کسلار په پیجنو نه چې څوک دی نو دې خړګی را خور شي و دې وې زلاله ما دا بنگلې دا دروازه نه دا درې بنگلې درې دروازې تر دې سیټ ټکې ناستو درې بنگلې دروازې سیټ ټکې ناستو په ذات می صادر راخور کو پتا چې انداز کې ناستو لکه سړی جوړو او په خاطر طریقو چې خلک بشاړو وکړو دا چې ورو ورو په انداز باندې کې ناستو دې قلان اګیر بند خلک دنه باطلی نشي څوکیدار په ولاړ له سپریدینا په باندې کې دروازه کولاو شو دا ساروی راتلو دا کم چې دا خلکو باري استیو سر د پاره یا تجارت د پاره کوم ساروی استیو ناغه واپس راتله ګیټیو ته کولاو وچ ګیټي کولاو کو نو دې چې په دې ګیټ په سوق دنه کېدو نو دوا چې کول دي څوکیدار چې دا سوق ته سره زی سکاري دا خان بنگلا او بادشاہ او يهودي نو یې څوک مینه پرې وو ویځلې دروازې سره سیټ تناسب دې باندې پیژنې چې دا څوک دې څنګه تیار لګېدل نه خود سپنګمې رڼا د سپنګمې راخلې د رڼا ته نو دا پته نه چې څوک ناشته ویځلې ورو په انداز ناس کوی دا راته ویل نه چې پاسه نو دی وی چې د خړګۍ نه خورش وخو میخه کار دا وشو د الله کار ته ګوره چې دې څوکیدار خپل خر وشو
په دې ساو کې را نه کړ چې څوکیدار خپل خر به درګه شوندو د دروازه کولاو دروازه کولاو په غوړو د څوکیدار ګرځي را ګرځي چې خر په څټي راځي په خر کولاو وی دي چې خپل کار ماره ختم کو ګرځي دا وګرځي دروازه بند ولا ویما ته وادو بیچاره کو بدن لګي کې دن نشه کوي دروازه بند وره ویما دا مو نه دیوته د خو چې دا نو ملګری ما صاحب کو سره وته پس واړو بولی کول اوس پسیده ویما ته وادو بیچاره کو بدن لګي کې دن نشه کوي ور باندې واستانه کو امام غنیمت وکړل وردان نشو لاړم دن نه چې څنګه دن لاړم نو دن خو د دې خلک ناس ته نو لکه د دې سره کینم نو ما پیژنې چې دا عبد الله ابن عتیق راغلی دی دا صحابي دی نیوز د دین یې چې دن د خلکو سره نه کینم تاجران راغلي دي خلک راغلي شراب سکي او خلک ځان لګیاره غب شپ لګي وی دوی دې یو طرف د دې چې صاحب خپل جوړ کړو دی صحابي ته ویځلاله مده صاحب دې خپل سره پټ دې صاحب سره ورغلی چې د سارو سره ودرې دا وی د څنګه رڼا وځخارې دا چې دا انسان نو دې سارو چې کوم دې اپور نه دې اپور سره برګ دیوال نو دا دیوال سور او فقط دې اپور په سیر باندې نو دې دیوال دې سور عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی بادر د کور پردې دې پردې بنگلا دا پردې کور دې په پردې وردن نه دې چې دا دوه درې دا چوکیدار چې راځن نشو چا په راځي چې برابر دي چې اثر راغلي نه راوړې باندې دروازه بند کړه تاله او دوه والا کو کار دا و کو چې دروازه ته چې دن غاړي تاله والا نه چا بیا راوغسته ځای کې امامو چا بیا راوغسته یو خاص مقرر دی او پای کې خو دې چې 400 راځي دروازه پورې وي چې اچھا د مانو دیتا لگا دا خاص خلک د سمقال سره بار مبارک وی الکا زمون د کور د دروازې چابي په پلانګیزه کې پرته چې کوم یو سړی و به راځي یا مثال په تور د موټر سایکل چابي د گاډي چابي د پلانګیزه کې په خاص ځای مقرري پلانګي دراز کې پرته پلانګي مې ته پرته ا چې تاسو راځئ چې څوک راځي چې گاډي پکارو د پلانګیزه نه دا چابي راځي نه هغه د دروازې را چابي وي د دروازې شاته په یو ځای کې دروازه تعالی نو ویده چې چابیان کې خو دی ما چې هغه کار کوو زه مسله دی والو کار دی ورو چابیان خو لاس لراله وېده د سارو سره ولا صرف سر مې ښکته کړی دی چې دا پته نه دی دا ساروي ولاړ دی انسان ولاړ دی نو اوس په سوري ولاړ دی څنګه رڼا د غزان دی کې دیوال څو دی تکړه دی سوري ولاړ پدې کې دوی ناس دي ګپونه لګي غپ لګېدو خلک یاد نه کوشش راوړي د سونه کېږي څوک دکانونو کې ناشې څوک بیٹاونو کې ناشې څوک جوړو کې ناشې څوک کور کې ځان راغون شي غپ لګي نه مشوي کو نو چې غپ مو کو لګېدو دې ابو رافع په خپل بنگله کې بدویم چت کې وپاتې کېږي دویم چت کې نو وخت پورې غپ لګو دا چې خلک خوارو شو دیوې ملک نه دی خپل چتو پکو خپل کمرې ته لاړ سم لاس دیوې ما چابیان ځان سره کړې چې دا چابیان ځان سره وړم او چې دا هغه غاړه راځم نو چې کومې دروازې باندې دی په کولاو ما چې کومې کولاوي دی هغه په ځان په باندې وګورئ سره لکه په دې ځای کې مې مړ یو کو چې په دې دروازه وزم چې دا په ځان پسې بند کوم دوار نه غاړي به تعالی کوم یو دې بل وزم په ځان پسې به تعالی کوم چې ما به څوک راځي نو ورنه بتاله دا الله عقل ورکړی او د جنگ د پاره ځان له طریقه ده یو هربره جنگ په کومې طریقې استعمال او قانون دار القرآن لکه موږ چې سوره انفال وګورو یا سوره احزاب وګورو سوره توبه وګورو هغه کې موږ ته دا خې د جنگ طریقه موږ ته خې چې جنگ وسنګ کوو چې یو سړی ټریننګ نه کړی دی جنگ نشي کولای دی ځان نشي بچ کولای دی په بل څه دا عقلمن خلک دوی په دې باندې نو دوی چې چابیان میزان سره کړی لاړ چې دا خلک خودو جوړی وي باندې کړی لاړ دی نو باندې کړو په ماته باندې شوې نو ویزو پسې مبارک چاته وکړ پورا را سره تیار
او 13 توره مې وړې چې کمرې ته وردن نه شوم دا خو یهودي و ډېر وران سړی چاپېره دې نه جینکۍ پرتې دي او دې په منځ کې ولاړ اوس تیاره ده ما ته دا پته نه لګي چې په دې کې بشتره کومه یوه د ابورافع ده د ابورافع کومه بشتره ده چې زه ګزار وکړم چې ویې وژنم اوس دا پته راته نه لګي دا خلک بوده دی ما واده چې یا ابورافع د ما ته چې من څوک یې لکه دې وخت ګورې مور د باندې ګوره شه هلاک شي دې وخت باندې څه دا د خلکو یو عادت و لکه موږ د څوک ورونه وایي دا وخت هلکه وګوره او که یا څه ټلیفون کې لکه خدای دې کار کوي چې څوک ټلیفون کې دا د هغې تکیه کلام و لکه مور دې مړه شه تباه شي په دې ټیم باندې څه کوي څوک یې نو دوی چې ما څنګه د اواز واورېدې ما ته پته ولګېږي دا ګلابي همدا بشته ده ګزار مې پرې وکړو خو چې ګزار مې وکړو نو ما ته دا پته ولګېږي چې سړی دې جوبل کو په منډه دی سړی مردار نه شو ویده اواز وکړو چغې کړې چې راشه څوک کمرې ته راننوتی دی وجنې مې حمله را باندې وکړه ویده چې دغه چغه وواله چې حمله را باندې وشوه راشه وي ما ته خو دا پته ولګېږي چې دا کسان به اوس راځي د بهر نه ګرم دته چې کومه سکیورټي دا به راځي خو دروازې ډېرې دي او دویم چت دی نو چې دوی څو څو رانسي نو په دې کې ما پوره کار کړی زما چې کوم مقصد دی به حاصل کړم خو ما شهید کېږم که نه مې شهید کېږم ویزه درې ډارې په دې دغه نه راووتم درې کمرې نه درې ورته درې ګوټ سره برق ودرېدې نو یو څو سیکنډه مې صبر وکړه چې څنګه یو څو سیکنډه مې صبر وکړو ډارې بیا ورننوتم دې کمرې ته ما ورته چې یا صحیح دی اواز مې ورته بدل کړو چې عکاسي چلو شو اواز مې بدل کړو او خبره مې بدل کړه چې مشره آقا بادشاه سي چلو شو هغوی چې څوک راننوتی دی خو ما باندې ګزار وکړو حمله را باندې وکړو ما اوس ځای صحیح باندې دا خو دوباره بیا ته ننوتی دا د سکیورټي خو نه ده راغلی او چابیانې خو ما سره دي چې صحیح ځای مې معلوم کړو پرې ورغلم خو داسې کار مې ورسره وکړو چې خو پوره کساب طریقه مې ورسره وکړو چې ما ته پته ولګېده چې سړي دې هډوکو اواز وکړو ښه مې پوړین کړو ما ته پته ولګېده چې سړی به مردار نو ما ته پته ولګېده چې سړی مې مردار کړو د هډوکو یې اواز وکړو توره مې دې راوباسله دې راووت را روان شوم را کوزېدم چې را کوزېدم وې درې دویم چت ته پوړی راغلی وې کتل نسي وې دې سپوږمۍ رڼا وه نو زه په دې غاړې په پوړنو کتلی وم خو د پردي کور د پوړنو چا ته پته هم نه لګېږي نو زه چې را کوزېدم نو دوه درې پوړۍ پاتې وې ما وې چې لکه د سپوږمۍ رڼا وه نو ما هغې پوړنو دغه پوره ونه لیدو لکه چې دا پوړۍ شتې که نشته خو ما وې چې پوړۍ ختمې شوې او دا پوړۍ چې ته ختمې په ذهن کې راولې او قدم د ځمکې په نیت واخلې نو درز به کړې ما وی چې پوړۍ ختمې دي ما د ځمکې په اراده روان شو نو هغه دوه درې پوړۍ پاتې زه پکې راتاو شوم چې راتاو شوم د پوړو په ویښ کې مې دا په دې پنډای کې مړ شو چې دا اوس بل غم پکې راغلی ښه کار دا وي په سر مې پټکې و پټکې مې راکولاو پا مې پې کلکه وتړلی تکلیف راته هم دی خوشحاله په دې یم چې سړی مې هم مردار کړی دی یهودي مې مردار کړی یقه مې کلکه وتړله چې وینه مینه دې نه راوځي او ځان مې برابر کړو او صرف لږ راسیټ وشو په دې قلا کې هم دن نه یم خو ځان مې راسیټ او ما وی چې الله غې نه بدم چې دا پته ما ته ولګي چې ابورافع یقیني مردار شوی دی د دې خلکو حوصلې نه وو چې یو چا په مرګ پسې لاړ شي بیا داسې مرګ و چې یقیني مرګ و داسې نه چې ګزار وکړي او واپس تختې پته لګي چې مړلی که نه ولګي راځي نو چې ستا د پېشمني دا ټیم شو که نه یو کس دیوال ته وخوت بر اوچت ځای ته او اواز یې وکړو چې ابورافع چې دی نو هغه مړ شوی دی او دغه هم ترتیب پې په داسې نه جوړوي ما ته پته ولګي چې ابورافع مردار دی ایرالم د خپلو ملګرو خپله ملګري مې سیټ ته کېنولي ایرالم ما وی چې راځي چې ما ته چې چلو شو ما وی چې د غم اواز وکړو او طریقه دا ده چې یو پیره د چا د غم اواز خور شي د دوباره بیا د کېږي د غم اواز چا تر اوسه پورې نه چا د شاز ولادي ځان نه و د غم اواز نه درو کېږي نو ما وی چې اعلان کړی دی راځي چې ملګری را سره شو اراد د نبی عليه الصلاه والسلام قال نبی علیہ السلام قال راغی راورسید نبی علیہ السلام د چکینا سو
نبی علیه السلام ته قصه وایي د الله رسول په دې طریقه مې کار کوي. د نبی علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو. نبی علیه السلام ډیر خوشاله شو. ما ورته چې په مې پړډای کې باندې شي وای ما ته چې خبر ودا خو چې مې راودا کړ نبی علیه السلام د الله سره کا کو زما په پړډای باندې جلاس زما په پړډای باندې راکاو وی دا چې روغ شو لکه دا چې اړو غوښ شي دا چې روغ شو چې نه زغم نه درد نه پېښ شوې دا چې واپس روغ شو. نبی علیه السلام د یو میرا د لاس راخلو سره وی زما په باندې دا روغ شو او زه برابر شوم. دا ابو رافع د پشان بشمار خلک چې دغه هغه صحابه کرام هغه مردار کړی او بشمار واقعات هغه ما به دراغلي چا چې د الله د رسول د نبی علیه السلام د عزت کوشش کړی دی چا چې د الله د رسول د نبی علیه السلام خلاف پروپاګاندا کړی دی داغه په خلاف کې بد الفاظ استعمال کړی دي د نبی علیه السلام ګستاخی کړی دا نو هغه تنن ورځې پورې ژوندې نه پاتې شوی. تنن ورځې پورې چا ژوندې نه پاتې هغه د نبی علیه السلام د دور او دا قانون دی. نو باندې ماته را خبره کړو دا چې چا ګستاخی د پیغمبر وکړه دا کسړې به وجلې کیږي د توبه بل نه قبلېږي چې دې خانه کعبه ته ولاړ شي او هلته توبه وباسي او قرآن لاس پیری چې ما غلطي کړې نه زه دوباره ایمان راوړم. ایمان کې قبلي کې او کنه قبلي کې هغه الله سره د سر باندې جدا کیږي. دا طریقه ده. دا ما ویلو چې چا د الله به عزت وکړه په الله په خبره وکړي د قرآن راوغستو قرآن وسوځو د قرآن به د وکړه به حرمتي وکړه کداغه سړی چې په مخابره غیر کو حکومت راوستو مردار کو ټیکتا ک توبه او واسره توبه قبلي توبه واسره توبه قبلي کو چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه ګستاخانه ټکی وي یا د هغه سنت کو سه خندا وکړه وس کدي شل پیری توبه واسي خانه کعبه کې دن نو توبه دار چې سر باندې کی خدا به سو پیدا پتا تشه دا به حاکم وقت کوي دا هر سړی ته د اجازه نشته. تو مثال په تور ما کو استاخی وکړه بس ډیر افواج او خلاص به گزاره کوو یا پیسې خاطر کابل چا د اجازه نشته. جبل سړی به ګستاخی رسول وایي یا به ګستاخ سړی وایي دا به حاکم وقت وجني حکومت به وجني هغه به د سر قلم کې چې دا ټول خلک عبرت وایي.